أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین و ناظرین، پروگرام برکات رمضان سره بزم علما کې یو وارې بیا حسب وعده او حسب معمول ایام اذان بعد د 15 رمضان شپې باندې تاسو خدمت کې حاضر یو. د الله رب العالمین هغه عظیم تحفه نه کول کې یو وارې خپل بندگانو ته الله رب العالمین عطا کوي. د هغه عظیم عطا اخیری عشره یعنی دریم عشره کې مو داخل شوی یو. د خدای کریم دار کې د وګوي ربا دغه میاشتې اختتام پورې د مو گذشته اټول ګناهان خطایان سرکشه د نفس پیروي غلطه خپل کریم و رحیم دار کې معاف ګرځي. الله رب العالمین د مو تاسو ګناهانو ته خطایانو ته خپل د رحم کرم عفو او بخشش لمنې کې ځای عنایت کی. سامعین، نن شپې باندې د مو کوم مهمان خصوصي دي څنګه د تعارف محتاج نه دي و ما جوانانو سره وعده کړی و د تاسو ډیماند وو مو خپل ټایم ټیبل کې ماغه شخصیات زمو تاسو ته مخامخ کوو موجود دي و غشتو هغه وو نو اکثر ایمو د جوانانو د خواهش وو زمو ته ایمو ډیر محترم ایمو د جوانانو د زړه ارزو هر دل عزیز اغاصب عقائے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید تجمل حسین الحسینی ڈپٹی سیکرٹری انجمن حسینیہ هغه صاحب پروګرام کې وخت راکولی د تاسو قیمتي وخت راکولی مو شکرګزار یو. الله رب العالمین د تاسو توفیقاتو کې اضافه وکړي. ډیره مننه، شکریا. او د سره ایمو ډیر محترم ایمو د ټولو د جوانانو د علماو مشر ایمو سرکرده ایمو فخر قرم ایمو ډیر محترم هر دل عزیز د تعارف محتاج نه دی عقائے حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ الطاف حسین ابراهیمی صاحب هغه صاحب تاسو ته د وخت پر کولی مو شکریا ادا کوو چې تاسو مو ته قیمتي وخت راکو. هغه صاحب ایمو الحمدلله اوس د دغه نوي انجمن حسینیه یو رکن حیثیت سره دینه مخکې نه صرف د یوازې مدري ورکړل شو ایو وخت کې دوی د قوم مشکلاتو کې شپه او ورځ ځان باندې واکړي دي قومي بیلنه دي پرخله یقینا اندوی مو فخر دي اندوی مو مشران دي اندوی مو قوم ستل دي اندوی مو قوم ستی ده. زه محترم اوریدونکو او ولیدونکو تاسو خدمات کې د دغه علماو او سره ایمو د قوم بهترینو مشرانو غټو مشرانو معززو مشرانو موجودګۍ کې تاسو خدمات کې حاضر شوي یو. کوشش وکړو چې د تاسو مختلف قسم تسولونه مو وورو هغه مو پښتنه وکړو او څه سوالونه چې مو ته تیار کړي دي هغه باندې مو پښتنې کوو ایمو غیونونه زه ټول ناوال رسم ایمو ډیر محترم هغه صاحب ته هغه الطاف حسین ابراهیمی صاحب قبله هغه صاحب ماه مبارک رمضان عظیمه میاشته اخیری عشره کې داخله شوي دي او نن 15 شپه ده. خوشبخت دي هغه کسان چې هغوی دغه ایام عزا کې لیالي قدر کې هغوی شب درې وکړي هغوی عبادتونه وکړو هغوی تسبیح او تقدیس ذکر و فکر وکړو خدای دار کې هغوی ژړا او فریاد وکړو خدای تعالی کې خدای نه دی بخشش طلبګار او خدای دا څو شپې ورځې پاتې دي خدای مو باندې خپل لطف و کرم سره ګناهانو بخشش سره ذکر و فکر عبادت سره تیرې کا. هغه صاحب عظیمه میاشته ده عظیم شپې ورځې دي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د جوانانو تربیات حواله سره څه پیغام ورکړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جوانانو کوم تربیات څه ده هغه څو حصو باندې تقسیم کړو یعنی د تاسو سره د موضوع اول سوال څه کوم ده هغه د تربیات حواله سره هغه سبز میک ده کوم. بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اول تاسو ډیره شکریا ده کوم چې تاسو مو ته وخت راکړلو او مو خپل عوام سره
جوانانو سره مخاطب کړلو. او یقینا څه تربیات میاشته د ماه مبارک رمضان وي، تاسو ډیر بهترین سوال دی. دی حواله سره سمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سیرات سوره مطالعه کړی دی. حضرت د اولاد د بچیو تربیات درو حصو باندې تقسیم کړی دی. الولد سید 7 سنین و غلام 7 سنین و وزیر 7 سنین. حضرت یې څه ولادت نه واخله 2 کالو پورې بچای ته خپل آقا وبوله، یعنی ته هغه د پاره غلام جوړ شه، هغه ته محبت ورکا، هغه ته مینه ورکا او ډیره مینه ورکا. ویلي هغه ټیم د هغه د محبت دی، د مینې دی. او دین ورسته 2 کالو نه واخله 14 ساله پورې بیا بچای ته ځان د پاره غلام جوړ کا. بیا مثلا هغه ته حکم ورکا دا کور وکا او دسی وکا، او مثلا بازار ته استوي، سودا پسې استوي، هغه ته روپۍ ورکړي. په کار دی والدین هم اندیشان سره د بچی نه مشوره واخلي. مثلا بچی پلانای کور د کوو څنګه دی تو څنګه خواخه دی. نو یقینا نن سبا ایمو معاشره کې کچيري مسلمانان د پیغمبر اکرم د خیرات باندې عمل وکي، نو زب خپل د سی وایم چې دا معاشره به یو خوشبخته معاشره جوړ شي. وای مو بچی به مو کوشش ته چې مو هغه سبنه هغه کوېسچن وکړو کوم چې تاسو زړه غواړي، خو مو ان شاء الله لکه څنګه تاسو خواهش ته اندسي ایمو د نوجوانانو علماو یا انده خواهش ته چې مو سره موجوده دور کې د موهاریو مشر د موهاریو هغه سب تاسو نه ایمو څه کوم کوېسچن دی هغه دا چې تاسو درې کوله د به حیثیت صدر تحریک حسینی پوتی شوی وي، تاسو د څه یو حکمت عملی کومه هغه تاسو اپناو کا چې هغه قوم وحدت یعنی اتحاد و اتفاق د لپاره فایدمنه ثابت شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. شی عنوان ورکه خو اصل هدف دا دی چې یو تنظیم همیشه د لپاره یو بهترینه وسیله د قوم خدمت د لپاره. صحیح. هر یو تنظیم ما خیال داري چې د یو تنظیم با دا دوامونه کی چې خدمت د لپاره نه، هر یو تنظیم هغه سب جوړیږي خدمت د لپاره. کله خدمت د لپاره جوړیږي نه هغه کې کچېره صرف اور صرف اندغه خبره ته سوچ وشي چې زه یو تنظیم کې کار کوم، چاهه هغه کوم نور ولا کو کې دي څنګه جوړ دی بیس باندې شوی دي زه کوم خدمت وکوم. کچېره هغه صرف اور صرف انده نقطه مد نظر وسدي چې زه کوم خدمت لپاره راغلی اور سره هغه کار وکوم چې کومه باندې مان الله رب العزت رزقيږي. ما خیال داري چې بیا هیڅ مشکل ورکه نشته نه پېخي سوره پرې مو اوس مو بیا دا نه دي چې زه اوس ریس ولګوم زه مخکې شوم زه وکوم چې ما که خلک وایي چې دا خو فرض وکړه مثلا ځانه باندې چې دا خو تجامل او داسې وکړو ماشاءالله یعنی ما هیڅ کله ریس نه دی لګولی. صحیح. چې ما ریس لګولی چې دغه کار کې زه خو تجامل او ما همیشه د لپاره کوشش کړی چې د شي درې کوله دي انسان کو ته باش رنشوي دي انسان غلطیا کیږي، خو نه وی بیا تنظیمونو مانځه هیڅ قسم څنګه تصادم نه راځي. د تصادم زیاتره رچی د غواجنه ریس واجنه مقابله واجنه چې راځو خو بس مقابله کوونه دي که مثلا پلانکای تنظیم دا کور کوي و زه په کار هغه مکه ورسته شي دا شونه کوم دي د بیا تنظیمونو مانځه دوریا پیدا کوي خپل کوم درې کوله دا ورو او دا باز وایم څنګه ما درې کوله مزالو اندسه عنایت الله مونه بهتر دغه خبره هغه کړل څه دی مزال احسن طریقې سره مو سره کړل اندیشون سره جلال سر یو کال سی مو خپل مانځو کې کوم یو د خدمات والا مزالو یعنی مو همیشه د پاره کدی شي چې یو رائے کې اختلاف اوي دغه کېدای شي خو هغه مو ډیر خپل مانځو کې هغه سره حل کړی دی مثلا دلیل څه خبره دی خو ارڅو مغه شی بیا مخکې مثال نو د الله ډیر شکر دی چې مو کوم درې کوله دا کوم دا ورڅ تیر شو نغه کې بس دا خپل مانځو کې هماهنګي و او ټول ابناو دلیل وو سره خو بس که دلیل والا خبره دی مشوره ښه دی دلیل سره دی په کار دی مغه باندې څه شی وشي عمل وشي نو یغه یقیني خبره دی
چې هغه یو هاده پرې برکات جی، ثمرات وو، ملو. ثمرات وو و ان شاء الله ماغه ثمرات کوم دی هغه مؤخرات د پاره څه شي ذخیره وي د بخشش او د پروردگار عالم نور توفیق دیر کی صدا وحدات والا مزال کوم دی دا مخکې وچلیږي او جری شي. مخکې تاسو صدر وای د تحریک، بالکل اوس تاسو هغه تاسو ویل چې صرف مغه خودو باندې د نمایي صحیح خبره د صدر دی، د نائب اصل صدر دی، د سیکرټری اصل خدمات دی. اصل خدمات. اوس تاسو د ډیپټي سیکرټری حیثیت سره د قوم نمائندګي کوي، صحیح دی. څه فرق محسوسوي؟ کسا مرکز یا انجمن حسینیه جی. معلومه خبره لري دا یو قومي ټولو نه غاټ پلیټ فارم دی صحیح او زه خو مخ خپل د اعتقاد دی صحیح څنګه خدای موکه دا ځای کمزور شي بل یو ځای نشي مضبوط دی. دا ځای کمزور شو بل یو ځای نشي مضبوط دی. سبحان الله. واجه ادارې دا یو ټول یعنی قومي یو هغه دی څه دی نمائندګي دالته وي ټیک دی او کله دغه ځای کې قومي نمائندګي دی ما خیال دار چې دالته چوکا خدمات رسي یا غ ذمہ داری نور تنظیمونو په نسبت یو چندان زیاتیږي یعنی ذمہ داری بیا مغور اور باندې څه شي رسي زیاتی هغه خپل کوم هغه کې د فیلډ دی هغه کې باغه لګیاوي هغه ورکه مهنت کی الحمدلله موږ ورمه کې ډېر تنظیمونه دي هغه مثلا مختلفو شعبو کې خدمات کوي خو دا ځای کوم دی دا ځای داسې هغه سره نه دی بلکې زه به دا وایم چې د ټول قوم تقدیر کوم دی هغه مرکز کې هغه دغه ځای سره دی بس کله چې قوم تقدیر جوړوي یو ځای هغه ځای کې چوک راځي هغه ذمہ داری څه شي دی هغه ډیره سنگینه ذمہ داری دی ډیره سنگینه ذمہ داری دی وغه د پر کومي حکمتي عمله ضرورت دی مو خیال دار چې اغا ډیر زیات سوچ او ضابط د خبره باندې اوس ز خپل وظیفه کومي طریقې سره یعنی ادا کوم چې مو کوم د پر اغا وظیفه ته شي مثمر ثمر شي نه تو کوم سوال دی چې دغه ځای کې اوس کومه ذمہ داری دی ډیپټي سیکرټری عنوان سره نو یقیني خبره ده چې د ځای د قوم یو ټولونه مضبوطه اداره لري قومي او هغه د پلیټ فارم دی د کی ذمہ داری د هر یو کس چاهه هغه مو سره یو عنوان دی صحیح دی در حالی کې ټیک ته مثلا مو سره یو عنوان دی خو مو سره د انجمن نور سره راکین دی هغه محترم دی مو سره دومره ډیر بزرګوار دي نور مشران کوم دی هغه مون ډیر بزرګوار دي زه د زړه نه یم دې د پاره نه یم مثال زه دا یعنی جزاک الله هغه مون ډیر بزرګوار دي مخ وسه کله خپل مانځو کې کینوا انجمن کې خدای شته امو یعنی درته ګرونا شوی دی درته ګرونا شوی دی مثلا فرض وکړه زه ټیک ډیپټي سیکرټری هم خو کا ټیک ته عنوان دی خو زه هغه سب ته څنګه یم هغه سب ته نه مو د خپل مانځو کې کوشش انداوي څه نه بس سوره کیږي مو کله کله کینو اچره بس منډه ترړه څه شي دی هغه منډه تا ته یو پښپیا ته یو پورې زیاته یو و ان شاء الله کوشش باندې وي صحیح څوره نه کېدای شي قوم د پاره یو منډه ترډه وکړو څنګه یو قوم نه احسان نه دی بلکې یو شرعي وظیفه ده څنګه ان شاء الله خدا دې متعال توفیق راکړي الله هغه سب ډیره مهرباني دی مانځ کې د مو ته ځه تا کوېسچن راځي خو زه د کوشش کوم بسم الله هغه سب جام زیاته د سوګدا کوم دی واجی نه تاسو به غالبا فیل کړي مو غیر زیات تاسو ته ټلیفون کې ویله سوشل میډیا باندې متخالق میسیجونه راکې مو ته واتس اپ نه میسیجونه راکې سینات لاله کې نه وي هغه جی ویلې نشته ته جمول غویلې نشته صحیح دی جلال سر کې نه ته جمول غویلې نشته نو مو خو هغه دا کړي اوس کوم ټایم ټیبل مو جوړ کړي هغه سره دا هغه نه بعد کوم دی مولا غوسه بوي بیا مو پروګرام دی دسه مثلا جوانانو ته دا کوم چوک مو ووري ایمو یو پروګرام د سشتو د زغه کې هغه صاحب وسره ایمو د جوانانو د زړه سکون عنایت لاله و ایمو یو جوان قیادت جلال سر د اردری مکینو در درو سره مو یو بیٹا کو یو بیٹا کو هغه کوشش کوو چې ته نګدي وي ستو سیا وې زو شروجه ختم شوي ته خوشاله تا نګدي مو یو نوې خوشالي ته استادیر کو ان شاء الله ایمو کوشش ته خدا دعا تاسو وکړئ چې د اردری مو ته پیوځي ملو واشي یا ملو دل خو ګرون امیر ونی اوسه ډیر زبردست راځم بیا دوباره تاسو ترابته زه هغه شیخ نه سوال لرم هغه سب ماه مبارک رمضان اخیری عشره ده دغه اخیری عشره کې امام سید ساجدین بسم الله الرحمن الرحیم
بهترین سوال تاسې وکړلو. اول خو ماه مبارک رمضان اخیری اشرا دی. دا هغه اشرا دی چې دې کې پروردگار عالم هغه کسان چې هغه د جهنم اور مستحق شوي دي، جهنم اور نه زدوي دغه اشرې کې. او بیا دې کې داسې قدر شپې ورځې ځینو روایاتو کې لکه 19 21 23 او ځینو روایاتو کې بیا داسې شته چې 27 مسلمانانو ته پکار دی چې دا اخیری اشرا مونږ لاس نه ونځي، مو توبه وکړو، خدای ته رابطه متوجه شو، تکبر پرېږدو، غرور پرېږدو، فخر پرېږدو، خپلو منځو کې برادري او ورورولي دا قایمه لیکلې. نن پلني غلام دا غلطي وکړه، پلنې ورځې پلني غلام دا غلطي وکړه، او پلنې ورځې پلنې وینځي دا غلطي وکړله. دا به ټولې لیکل، خو غرض به امام نه په ویلو. کله چې آخري شپه راغله د ماه مبارک رمضان دی هغوی نه دي، خو لیکن بیا امام دغه پیغام کې موږ ته یو درس ورکوي ټولې دنیا مسلمانانو ته چې په کار دی تاسې هم دغه میاشتې اخر اشرې کې یو بل ته غلطۍ معاف کوئ. تاسې مثلا یو بل کور ته لاړ شوئ، بخشش یو بل ته وکوئ، کومې کوتاهۍ دنه شوي دي، کومې غلطۍ دنه شوي دي، هغه مطلب چې یو بل ته معاف کوئ. او که تاسې دا غلطۍ یو بل ته معاف کړلې، خپل منځ کې عفو درګذر مو وکړلو، بخشش نه مو کار واخیستلو، خداوند عالم به تاسې ته ګناهانې معاف کړي. یعنی امام موږ ته مسلمانو ته دا درس ورکوي دغه کې خبرې کې دغه جملې کې چې هغه غلامانو ته یایي چې تاسې کومې کوتاهۍ کړې وي، غلطۍ مو کړې وي، ما تاسې معاف کړئ. او تاسې خدای برګاه کې ما دپاره سوال وکړئ چې خدایه یو بل نه مو مثلا سترګې پټې کړلې، یو بل باندې مراهم وکړلو، یو بل مو بخشش کو، خدای به تاسې معاف کړي. نو یقینا که مو مسلمانانو دغه جملې باندې عمل وکړو، زه به خپله داسې وایم چې مو دا معاشره به یوه ډېره خوشګواره، پر امن، پر سکون، مطمئنه معاشره جوړیږي. و دعا کوو چې خداوند یې موږ ته د امام سجاد سیرت باندې عمل کوي توفیقات نصیب کړي. سامعین تاسو د زنا جوانان کوېسچن کوي چونکې سکرین مو موجود نه دی، نو مو ته ریټن کې سوال رسي. د یو ورور کوېسچن کړی دی چې زه سعودي عرب کې یم، یمو خونی ولا کوم دي هغه هلته زکات فطره ورکوي، یعنې په مطابق چې سور ورباندې رسي مال ته ورکړي. که بیا غواړي چې مثلا دلته خونی ولا ورکوي، هغه کې دا شرط دی چې ته به مثلا کور ولا پلار د دی، ورور د دی، مور د دی، چوک د دی، هغه ته یو پیسې راوستوه چې یاره دا پیسې واخله دینه دا اما زکات. هغه صاحب زه یې وارې بیا تاسو طرف ته رسم. هغه صاحب الحمدلله قوم یو وحدت دایرې کې د وحدت پرچم نه لاندې زندگی د تیری، اټولو سره سکون دی، اټول خوشحال دي، اټولو ته اطمینان دی، او یقینا دا غټه خبره ده. هغه صاحب تعلیم یافته کوم